حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمة الزهرا رضی اللہ عنها راغلل پیغمبر علیہ السلام سره چې کیناستل نو د حضور علیہ السلام سترګو مبارکو کې اوښ کې وی جړلې نو فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنها ته تپوس کوي بابا جانا تا ته څه تکلیفي نو مونږ ته ووایه څه خبره ده. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایي زما مور او پلار پتا قربان تا ته څه تکلیف دی چې ستا سترګو مبارکو کې اوښ کې دي. حضور علیہ السلام وته فرمای وی تکلیف راته داده په شب معراج کې می یو راز نه خبر شوی ما او هغه خبره ما خفقی هغه راز می غمجن کی پاغي باندې خفایما. فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ته پوس کوي د الله محبوب هغه کم راز دی که مونږ ته د ویلو وي نو مونږ ته اوخایا. نو حضور علیہ السلام وته فرمایي شب معراج کې د خپل امت ډېرې زنانه مې ولیدې چې په مختلفو طریقو باندې هغه زنانو ته عذابونه او سزاګانې ورکولې شوې. حضور علیہ السلام فرمایي وی نن راته هغه زنانه را مخکې شوې چې په جهنم کې سزاګانې ورکولې شوې وی پاغي باندې مې اسې زړه خوږ شو او درد مې په زړه وکړو شفقت او د رحمت د وجې سترګو نه مې ورسره اوښکو دارې ووالې. فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دغه سزاګانې د امت زنانو له ولې ورکولې. حضور علیہ السلام فرمایي شپږ قسمه ښځې وي. لومبنه داسې زنانه وي داسې قسم ښځې وي چې د هغوی د سرونو د ویښتو نه هغه زنانه ځوړندې وي د جهنم اور لمبې پې پورې وي او دومره اور سره سوځېدلې وي چې په سرونو کې د کوپړۍ کې مازغه خوټ کېدل غولې یې وغلې جوش یې و. دویم قسم هغه زنانه وي چې د هغې د خولو نه دا ژبې راویستې شوې وي د هغې نه ځوړندې شوې وي او ګرمې اوبه یې وله خولې ته ورچولې او د دوی دا بدنونه به ټول په دې ګرمو اوبو باندې سوځېدل. وایي دریم قسم هغه زنانه وي چې د هغې دا خپې او دا سینې یې یو ځای کړې وي او تړلې شوې وي او جهنم کې سوځېدې او عذاب ورته ورکې کېده. څلورم وایي هغه زنانه وي چې هغې به لوپټې نه اچولې او د لوپټو نه اچولو په وجه د هغې ستر به ښکاره و حیا به یې نه کوله. پنځم وایي هغه زنانه وي چې هغوی به دا شکلونه سرونه به د خنزیر په شانو او نور بدن دا به د خرو په شانو. او شپږم وایي هغه زنانه مې ولیدې په جهنم کې چې مخونه یې شکلونه یې د سپو په شانو د خوله کې به اور لمبې وردن نشوې شا طرف ته د اودسماتي په ځای به دغه لمبې وتې. حضور علیہ السلام چې دا عذابونه بیان کړل بیا او فرمایل وی فرشتو سره د اور سټکونو وی دغه زنانه بیا په سرونو وقلې. سیدہ فاطمة الزهرا رضی الله عنها په جړا شوله تپوس کوي زما ښکلی خوږ بابا جانا زما د سترګو یخوالیا ما ته دا ووایه چې دغه زنانو ته دا شپږ قسمه سزاګانې ولې ورکړې کېدې د دوی څه عملونه وو. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي هغه زنانه ړومبنې چې هغوی د سر د ویښتو نه ځوړندې وي او په سرونو کې مازغه خوټ کېدل وایي دوی به سرونه نه پټول. داسې زنانه چې په دنیا کې دوی ستر نه کو د سر ویښته به ښکاره ساتل پټول به نه او سرتور سر پردو سړو مخ کې بم ګرځېدې بازارونو وغیره کې دوی سرونه نه پټول. دویم هغه زنانه چې جبو نه راځوړندې شوې وي او ګرمې خوټ کېدلې اوبه به یې خولې ته ورچولې وایي دوی به خپلو خاوندانو سره زبان درازي کوله نو نن په جهنم کې دا ژبې تېرېستې دي کونډو یې پکې اچولي د هغې کونډو کې ځوړندې دي د ژبو نه. او دریم زنانه هغه دي چې هغې به د دې لوپټې نه اچولو په وجه چې کوم ځای ښکارېده د هغې نه به ځوړندې وي دوی به ستر پرده نه کوله. او څلورم هغه زنانه دي چې کومې زنانه لوپټه نه اچوي او دغه شان آزاد ګریوان ګرځي او د دې د لوپټې نه اچولو په وجه باندې عورت او شرم ښکاري
نه دا زنانه دوی به سوځېږي او دویم عمل په دې کې دو چې دا زنانه به د حیض او د نفاس نه پاکې شوې یا د پلیتۍ د نجاست او د جنابت نه دوی به پاکې شوې، دوی به وی چې غسل ضرورت دی، نو دوی به غسل سم نه کو، د پورا بدن د صفای اهتمام به نه کو، اسې لوبې ټوکې به ګڼلې. او پنځم قسم هغه زنانه چې سرونه به د خنزیرانو نور بدن به د خرو پشانو، وای دا هغه زنانه دي چې چغلخوري غیبتونه د یو خبرې بل ته رسول، د بل ته رسول خبرې یو بل ته وړل راوړل او دروغ به وي، نو دا به هغه ښځې چې سرونه به د خنزیر په شانې او بدنونه به د خرو په شان وي. او شپږم هغه قسم زنانه دي چې د هغې شکلونه به د سپو په شان وي، اور به وردننه کېږي په خوله کې او شاته د اودسماتي په ځای به د اور لمبې وځي. وایي دا هغه زنانه دي چې نورو زنانو سره به حسد کو، دوی به وي چې دا دې زنانه سته ګوره دې له دا دونه مال ولې راغې، دا خوشحاله ولې ده وغیره وغیره، حسد به کو. او چې چا سره به احسان او نیکی وکړله نو په څو سویمه به هغه احسان ورته یادو، یاد دې نه دي ما تا سره دا ښه کړي دي، ما تا سره هغه ښه کړي دي، نو احسان به خلکو ته یادو. نو دا هغه زنانه دي چې دوی به د قیامت په ورځ په اور کې سوځېږي، شکلونه به د سپوي، خلو کې به اور ورننوځي، شا طرف ته شرمګاه باندې به ته اور وځي. امام زهبی رحمت الله علیه خپل کتاب الکبائر للذهبی کې دا خبره او دا حدیث نقل کړی دی.